اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو زین تاسو قرباني مسوحان تاسو ګورئ چمکني ټي وي. د سوکنو لپاره یو بل د فخر مقام دی چې د سوکنو یو ماشومه مسفره ګل 1082 نمبر وشته او په ټول پېښور بورډ کې دریم پوزیشن حاصل کو. د هغې والد جمال اکبر صاحب موږ سره موجود دی. هغوی سره به په دې هکله باندې یو څو خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جمال اکبر صاحب د چمکني ټي وي د طرفه او د ټولو د سوکني خیلو د طرفه تاسو ته ډېر ډېر مبارکباد. ډیره مهرباني جی. تاسو الله خوشحاله کړي. دا د ټولو سوکنو والو دپاره د اعزاز خبره ده چې زموږ یو ماشومې د سوکنو یو ماشومه ده او هغې په بورډ کې یو دریم پوزیشن واخیستو. دا د الله تعالی ډېر کرم او د هغه احسان او ستاسو د ټولو دعاګانې وي چې الله پاک دومره احسان او کرم په موږ باندې وکړي. مهرباني جی. سر دا راته ووایي چې د ماشومې 1082 نمبر ستاسو ماشوم وویشتې د دې شاته د چا لاس دی؟ د سکول والا، د ستاسو د مورې، د چا دومره راغلی؟ یاره جي زه به دا وایم چې ډیفینټلی د سکول کنټریبیوشن پکې وي، ځکه چې زما تعلق د دې پېښور ماډل سره تقریبا د 2001 نه دی. زما مشره ماشومې ماشاءالله اوس ډاکټره ده، هغه هم په دې کې وه. ما ټول ماشومان شکر دی په دې کې دي. نو سکول والا نو ډاوټ چې هغې بهترین انوایرمنټ ورکوي او ښه محنت کوي، ښه خواري کوي، پریزنټیشن سکل ورته ښیي، په کیلیګرافي باندې سپیشلي زور ورکوي او د پیپر طریقې ورته ښیي. نو د هغې کنټریبیوشن وي. هغې نه علاوه بیا د مور پلار دواګانې او د ماشوم محنت دا ډېر ضروري وي. دې نه بغیر نه کېږي، ځکه تاسو ته پته ده په دې سکول کې کم از کم زما په خیال چې په 10 کې دې ځله 300+ ماشومان پیر شوي وو. نو په هغې کې د دوی دې ځله 3 ماشومان دوه تړ راغلي دي. یو زما ماشومه ده، یو بله ده او یو ماشومه ده د پېښور ماډل چې هغه په ټول صوبه کې هغې ټول نه زیات نمبر یې اخیستی دي چې 1086 نمبر یې دا ټول صوبې ټاپ کړې ده. ستاسو ماشومه صرف 4 نمبر باندې؟ جی په 4 نمبر باندې. بس دا قسمت خبره سر د دې چونکې په 9th کې 543 نمبر وي او دې نه په پریکټیکل کې یو 2 نمبر یې آی ډونټ نو په بایو کې ته کټ شوي وي. ادروایز د دې به هغه وخت کې 545 وي او نه به د دې تقریبا سیکنډ پوزیشن فرست به دا نږدې وه. خو الحمدلله بیا هم شکر دی چې دی بیا کم بیک وکړو او په 10th کې دی خپل پوزیشن بیا بحال وساتلو، 3rd پوزیشن واخیستو. سر په مستقبل کې د مسفره ګل څه چې د غیر خیال دی چې هغه په مستقبل کې څه جوړېږي؟ ډاکټر، انجینیر، څه شي؟ سر جي د هغې خدای اراده ده چې انشاءالله زه به ډاکټره جوړېږم او د سوکنو د عوامو د سوکنو د غریبو خلکو به انشاءالله خدمت کوم. سپیشلي دلته کوم هسپتال روان شوی دی نو د هغې دا وایي چې زه به انشاءالله که خیر دلته د سوکنو والا خدمت کوم انشاءالله. الله تعالی دې ولا نور هم همت ورکړي او برکت ورکړي. سر ستاسو ماشومه په پېښور کې 3rd پوزیشن نشته. زموږ مینوال به ګوري د چمکني ټي وي ټول کتونکي، هغوی ته به د مسفره ګل له طرفه څه میسج ورکوئ تاسو یې؟ سر جي زما چې کوم خپل ایکسپیرینس دی اوس چې مسفره ګل وایي اکثر موږ ګورو هر مور پلار دا غواړي چې زما ماشوم دې ډېر ښه پوزیشن واخلي. خو زما د طرف نه هم دی نورو ته او دا د مسفره هم وایي چې د سکول سره سره چې کوم ماشوم د دین سره جوړ ساتي او سپیشلی د سمارټ فون نه ځان لرې ساتي نو انشاءالله هغه به کامیابي. تھینک یو. ډېره مننه جي موږ ته د وخت راکولو سر جي. ستاسو مینوالو دا زموږ نننی پروګرام او یو ځل بیا جمال اکبر بھائی ته موږ د چمکني ټي وي طرفه او د سوکنو د قوم د طرفه مبارکبادي وایو او امید ساتو چې انشاءالله د په مخ کې را روان امتحانونو کې به نور هم ښه پوزیشن اخلي او د خپل د دې کلي نوم به روښانه کوي. په دې خبره تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.